وَإِذْ أَخَذْنَا او یاد کی آغا وقت اخذنا چې من واغستا میثاقا وعدا بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نا لا تعبدون دا چې تاسو به عبادت نه کوئ الا الله مگر یو د الله تعالی وبالوالدین او مور او پلار سره احسانا احسان بکوي وذل قربا او رشتہ دارانو سره والیتام او یتیمانانو سره والمساکین او مسکینانو سره وقولوا او وایي للناس حلقتا حسنا خبرا واقیموا الصلاة او مس قائم کئی وآتوا الزکاة او زکاة ور کئی ثم تولیتم بیاو گردی دی تاسو الا قلیلا مگر نلگ منکم د تاسونا وانتم معرضون او حال لا دی تاسو اعراض کون کی وی شاد آیاتونو کے امدہ علی کتابو د یہودیانو دا غی بد حالت او خبائث اغا ذکر دی اس دیدائی کہ ہم دا آل کتاب ذکر دے دا آل کتاب دا آبا و دا مشران ذکر کی چا اغم دیر بد عادو اغی سرهم اللہ تعالیٰ سر اغی وعدے کڑے وے او اغی اغا وعدے ماتے کڑے دیدائی کہ اللہ اغا وعدہ ذکر کی چې بنی اسرائیل سره شی و په تورات کې وسره شی و او دا دا و چې لا تعبدون الا الله عبادت ما نه کوئ مگر یو د الله تعالی د الله نه علاوه د بل چا عبادت نشته دی وبالوالدین احسانا او دویم چې مور او پلار سره به احسان کوئ وذل قرب و رشتہ دارانو سرا والیتام یتیمانانو سرا والمساکین او مسکینانو سرا تاسو با غی سرا دا احسان معاملہ کوئی نو لا تعبدون الا اللہ عبادت بنکو یو دا اللہ تعالی دی علی کتابو دی یہودیانو رستو بیا پخپل دین کی شرک شروع کو او بل حکم وبالوالدین احسانا دا بابا آدم علیہ السلام نوالے دردی دم پورے دا نبی علیہ السلام پورے سمر شرائع چراغلی دی پا ہر شریعت کے دا خبر موجود دا چی تازو با دا خپل مور و پلار خیال ساتی دا مور و پلار دیر لوی حق تے او د مور او پلار د حق پتا دا د دین لگی چې په قرآن مجید کې الله تعالی خپل عبادت خبره چو کی نو هغه سره د مور او پلار یو ځای ذکر راولي د خپل عبادت نه پس ذکر الله د مور او پلار کوي په قرآن مجید کې دین مفسرین فرمای چې د مور او پلار د مقام او د مرتبه پته لګي خدا اللہ دے شیخ سے پا عمر کے برکت واچی زمن سید الطائفہ زمن در شیخ سے مولانا عبدالمالک سے دامت برکات ہم اغی فرمائی وی بچے دے جویشتے میں صدای دا خلق دا د خپل مور او پلار او د خپل استاز بیادبای اغی تبا کړ اس سے با خلق د مور او پلار خیال نساتی خلق د مشر خیال نساتی خلق د استاد خیال نساتی د خلق د علم نا د سبق نا د عمر نا د رزق نا برکت وته د دې وجه بنیادی داده او چا سره چې د مور او پلار دعاګانی ای باچاهان ګرځي هغه مزي کوي یا به تاج باچاهان یا چا د تاج والا شي پکې وای
بنی اسرائیلو کې یو ځل سیدنا حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه چې یا الله ما ته زما په جنت کې چې څوک ګاونډي ما ته غوښه چې زما دا ګاونډي به اخر سوکي الله ورته موسی دا پلان کې کساب چې کم دی دا په جنت کې ستا ګاونډي دی موسی علیہ السلام حیران دی چې زه یو پیغمبر یم او یو کساب هغه زما سره ګاونډي کیږي نو موسی علیہ السلام یې ورکه چې وی ګورم موسی علیہ السلام ورغه د وخت ورغه ګوري چې د کساب اخر عمل څه دی ګوري وته د کساب ساروی حلال کو سرمنه تلری کا غوخه مخه کټ کړه انو چې تخت غوخه وخی جوړه نو هغه کې داسې خستا نرم خنه چې کومونو هغه کټ کړه هغه د خپل غلا هغه د لاندې کې خدا بیا لګیا دی موسی علیہ السلام ورته کش نه کوي ننداره کوي او ډېر زر هغه څاروي ختم کو موسی علیہ السلام ورته خواته راغی سلام ورته وکړو ورته وی یاره زه میلمه یم او زه تا سره پاتې کېدل غواړم مسافر یم او ټیک ده موسی علیہ السلام چې ځان سره بوته یک کور ته وردن نشو نو دا اوله غوښه ټوکړې کنه هغه په ور کې خدا او بیا یې وړه راواغستل په خپلې یو نرم ککوړې پوخ بیا هغه غوښه وایغستاو کمرې ته دننه شو هلته یو بوډای بابا یې وه انو چوری ولا وکړه خوله کې ولا یو نوړی هغه د غوښې یو ډوډۍ ورکوي چې هغه ښه مړه شوه نو بس هغې ورته دا لاس داسې که چې لکه بس دوی نورو مخوره هغې وي نه نشم خوړی بیا هغې په هغه بوډای وجود باندې لاس اوچت کو څه پس پسې وکړ چې ویې کړل دا موسی علیہ السلام ناست دی او دا کساب داسې چې مور دعا یې وکړه داسې لږ ملامته شانتې شو د مخې ملامت اثرات پرې رالل موسی علیہ السلام ورته ویل ولې نه جي بس پرېږدئ د ماجره څه ده بس جواب ده دا مې مور ده زه خپل ښځې بچو له رستو دم اول دا مور زه مړه کم په غوښه کې چې ما ته کومه ټوکړه قیمتي نرمه ښکاره شي زه دې له جدا کړم نو چې دې معنی خوراک وکړم نو دا اخره کې لاس اوچت کړي دا باندې بچیا خدای دې د موسی پیغمبر سره جنت کې یو ځای کا نو جواب چې دا مور ده نو چرته موسی پیغمبر او چرته زما غوندې کساب زه به څنګه موسی پیغمبر سره یو ځای کېږم نو وایي موسی علیہ السلام ورته وی چې ټیک وای دا ستا مور چې څه وایي زه موسی پیغمبر یم ما ته الله په وحی ویلی دي چې دا کساب به ستا په جنت کې ګاونډي ته به زما ملګری په جنت کې زما ګاونډي به نو ګوره د مور او پلار په دعا سره یو کساب له الله تعالی مقام ورکی د څه پیغمبر سره یو ځای په جنت کې حضرت اویس قرنی رضی الله عنه صحابی نه دی رسول الله نه دی کتلی او د رسول الله په زمانه کې وو خو د نبی علیہ السلام دې د وجې نو لیدلی چې د مور بیماره وه د مور خدمت کو د رسول الله ډېر عاشق و د ترالل چې رسول الله په احد کې غاښونه مبارک شهیدان شوي دي د ویښه د رسول الله غاښ نو او زما به غاښي یوې لرې کو
بلې مات کوي، نه کېدی شي دای ټول غاښونه ځان نه لرې کړل. داسې د رسول الله عاشق و، خو د مور د خدمت د وجې د رسول الله ملاقات یې ونه کړی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پیغمبر و، الله ورته په وحی د ویس کرنی حالت وی. نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی تاسو به ویس کرنی سره ملاویږئ، زما سلام به ورته وایئ او ماله به چې دنو امت له به دعا غواړئ، زما سلام ورته ورسوئ. وروستو ډېره موده پس د حضرت عمر صاحب په دور کې حجو، حضرت عمر صاحب اکثر حج کې دا اعلان کولو. حضرت عمر صاحب حج کې ټول خلک کېنئ، د یمن خلک ودرېږئ. ټول خلک کېناستل، د یمن ودرېدل. په یمن کې ټول کېنئ، د قرن خلک ودرېږئ. قرن ودرېدل. ورته تاسو کې یو کس دی اویس کرنی. اویس کم دی؟ ورته وی سیبا خدا سي ساده غونتې مجذوبه لیونی دی، هغه په څه پوهېږي، دا یې تره دی، یو تره و، هغه یې ورته وښو. حضرت عمر صاحب تاسو په څه پوهېږئ، د پوهه خو همدقه سړی دی درکې، هغه کم ځای دی؟ هغه وي صاحبه هغه چې دی نو تللی دی عرفات طرف ته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت علی صاحب دواړه لاړل. چې لاړل ګوري دی لګیا دی، اوښې تړلی دی، هغه سر کوي او دی نوافل کوي. سلام یې چې وګرځو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته سلام وکړو. ده ورته وعلیکم سلام وی. ورته وی څوک یې؟ ده ته وی ویس کرني څوک یې؟ نو ویس کرني ورته داسې وکړه ستاسو ما سره څه کار دی؟ تاسو زما په پہچان څه کوئ؟ نو حضرت علی صاحب خو ډېر زیرک انسان و. حضرت علی صاحب ورته وی حضرت دا د نبی علیہ السلام خر دی، حضرت عمر صاحب د امیر المؤمنین دی او زه علی یم رسول الله زوم یم. بچ اویس کرنی واورېدو زر ورته کېناسته په بېادبي معبدي. حضرت عمر صاحب ورته وی نه. حضرت عمر صاحب خپل څادر لرې کو، ویسې کرني ته یې خور کو. یعنې صحابي علما وایي چې د صحابي د خپو د لاندې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو، دا د عادلو حکمرانانو کې د اسلام تاریخ کې خاص کسانو کې راځي، د تابعیو. ورته وی د امیر معاویه رضی الله تعالی متعلق ته څه وایي؟ که تا سره د هغه موازنه راشي. ورته وی د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ به چې په کوم اس ناستو، د هغه اس پوزې ته چې کومه دوړه راغلې وه، د هغې نه چخه جوړه شوې، هغه چخه هم زما نه اوچته ده. صحابي دومره لوی خلک وي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابي هغه ته څادر خور کو. ورته وی موږ ته رسول الله ویلي دي ته موږ ته دعا وکړه، دعا وکړه. د ګوره چې د مور او پلار دعا ورسره وي، نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شخصیت دعا بیا دي. او رسول الله وصیت کوي چې ورشئ ولا. یو جلیل القدر اصحابي دی حضرت علقمه رضی الله عنه. د وفات وخت راغی، په حین د وفات کې په خوله باندې کلمه نه جاری کېده، ځنکدنې دی، په خوله کلمه نه راځي. او ډېر نیک اصحابي دی، دا ډېر نیک اصحابي دی. صحابه رالل، نبی علیہ السلام ته عرض وکړو، داسې معامله ده. نبی علیہ السلام وی والدین جی والد سے بھی نشته، والده شته، هغه راو غواړي. چې راوی غوښته ورته وی
د علقمه متعلق ته څه وایې؟ دا د بل کور کې و، دې ته پته نه وه. سیبه علقمه ډېر نیک دی، ډېر عبادت گزار دی، ډېر تهجد گزار دی، خو لیجه یې ما سره ښه نه ده. ما سره داسې خبرې کوي ټولې دنیا له ښه دی، عبادت هم کوي، خو بس ما سره خبرې داسې کوي چې زما زړه په هغې باندې خفه کېږي. رسول الله وی ښه علقمه ځان کدن دی. ما ورته وایي معاف یې که، وایي یا زما ته زړه خفه دی نه معاف کو، نه معاف یې که، نه زما زړه خفه دی نه معاف کو. رسول الله وی چې ته نه معاف کې دی به خدای په آخرت کې سوځئ. زه د آخرت د غذاب نه بچ کوم. صحابو ته بالن راړئ چې اور ورته بل کم چې دی بچي د آخرت د غذاب نه. ما ته دا اجازت راکړی شوې خو مور وه بیا خفه کېده، وایي نه نه یا رسول الله ما معاف کړی دی. او دې سره د حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه په خوله باندې کلمه چې دنه جاري شو. وبالوالدین احسانا یاد ساتئ. اوس خو د بیا د بای دور دی، خلک ځان ځانې کوي، مور او پلار مشر کشر دا نشته دی. داسې مه کوئ، هر څه به الله درکړي، خو دا مور او پلارني د دې ګوره بدل نه میلاویږي. بس په کائنات کې دا دو دروازې دي، او دا خلک زه اکثر د خپلو ملګرو ته دا خبره کوم په سبق کې، دا خلک لګیایي د دې بزرګانو، د استادانو، د دې پیرانو، د دې شیخانو، د دې خدمتونه کوي. خدمت د هر چا په کار دی، د هر مؤمن مسلمان په کار دی، خو بعضې زیاتې دا کوي چې د خلکو خدمتونه کوي، او مور او پلار هغې ته د خدمت ضرورت دي، د هغې اړه تپوس نه کوي. نه داسې ټیک نه ده. د ټول نه اول مقام مرتبه حق دا د مور او پلار دی، او چې د مور او پلار دعا دی والی بیا کوه که نه، هر چا خدمت کوه. نه د یو بزرگ وایي نه د سلو اولیاء، سل بزرگان اولیاء ته د دعا کوي، او بل غاړې ته د خپل مور او پلار دعا کوي، د مور او پلار دعا ته نه رسي. د پښتو متل دی وایي که پیر خس دی نو مرید له بس دی. که مور او پلار بظاهر ډیر نیکان نه دي، بزرگان نه دي، عالمان نه دي، عام مسلمانان دي، خو د هغوی نه دی، هغوی هغه دی ښه. الله تعالی دې موږ ادیبان وګرځوي. نو وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره احسان کوي. بل ځای الله وایي ولا تقل لهما اف، مور او پلار ته به اف قدر هم نه وایي. الله اکبر. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي، او دا خبره موږ د اوس زموږ استاد چې واپس شو مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثماني صاحب، هغوی به موږ ته وي چې زموږ والد صاحب به وي چې د ولا تقل لهما اف، د هغې دا دغه دی مطلب دی یو، وایي چې ته بیمار شي، سړی چې بیمار شي که نه نو دردی تکلیفي دی وی کوي که نه اوف اوف کوي. نو وایي چې دا اولاد په تکلیف باندې د مور او پلار ته ډېر لوی تکلیف وي. نو بعضې مفسرین وایي چې ته بیمار د خپل مور او پلار په مخ کې د خپل د ډېر د غم او د درد اظهار هم مه کوه چې هغه یې ودردېږي. و چې په دې نیت باندې ته د دې یو سړی خپل مور او پلار په مخ کې د درد اظهار نه کوي، نو بل تکلیف په وله ورکړي، سوال نه پیدا کېږي. او داسې خلکو له الله بیا مقام ورکوي. وبالوالدین احسانا، اغا ایسے میں ذہن کوئی چاند تارے میرے قدموں میں بچے جاتے ہیں. چاند تارے سپومائے استوری زما خپو کے پراتی، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. دا ما ته خپلو بزرګانو مور او پلار دعاګانې کړي دي،
الله دې موږ د خپل مشرانو د والدینو قدردانو ګرځي. الله دې موږ د هر چا نه دعا غوښتونکي وګرځوي. یو کاکا نه چا تپوس وکړو دور جدا دی، وایي ستاسو بچي دي؟ وایي زما 3 بچي دي. یو رانه مشر دی، یو میانزولی دی، یو رانه کشر دی. بابا مشر دی نه کم یو دی؟ وایي چې زه یو خبره وکړم او دادا ته نه پوهېږې به دی، ته نه پوهېږې، دا داسې نه ده. وایي دا رانه مشر دی، دا زما پلار دی. انزولی مې هغه دی چې زه خبره وکړم هغه وایي دادا سوچ به پې وکړو، مشوره به پې وکړو، نو دا مې برابر دی. او کشر مې هغه دی چې هغه د ډب د لاندې د زه خبره وکړم هغه وایي ښه جي. دا اوس دا دور دی. دا د نوې روشنایي خلک دی، دا د پیډر پیداوار دی. دی مور او پلار څه پیژني، دی د مور او پلار په ادب څه پیژني. او یاد ساتئ، ما مخکې هم تاسو ته ویلي، خپل اولاد ته خپل بچو ته د قرآن او د دین پوهه ورکوئ. چا چې خپل اولاد ته سم دین ورکړی دی هغه د خپل مور او پلار خپې وینځي، هغه د خپل مور او پلار خدمتونه کوي، هغه د دعاګانې علي. الله تعالی دې من ادیبان کی با ادب با نظیم، بے ادب بے نظیم خلق بے ادب شو. وقول للناس وذی القربى او د رشتہ دارانو خیال ساتئ. والیتام یتیمانان والمساکین مسکینان. وقول للناس حسنا، خلقو ته ښې خبرې کوئ. یهودیانو به د نبی علیہ السلام دعوی د رسول الله په شان کې ښې خبرې کوئ، ای به د رسول الله صفت پټو، انکار به ته کو. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، بدنی عبادت کوئ، مالی عبادت کوئ. دا یاد ساتئ. ګوره یو سړي له خدای مال ورکړی که نه، نو دې تش په مزونو په سجدو نه خلاصېږي چې ټوله ورځ په ړومبي صف کې ناست دی، په تندي باندې محراب جوړ کړي. رسول الله لا صلاة لمن لم یؤد الزکاة. دا هغه سړي مز نه دی چې د زکات نه. بعضې مالدار خلک وي نو ټوپای او تسبیح او کرتا او هر څه برابري، خو داسې کنجوس مکي چوسي یو 4 انې نه لګوي، نه ورکوي. ما ته داسې خلک معلوم دی صاحبه، غټ غټ مالداران خلک تھے، زکات نه وباسي، او چې زکات وباسي نو څنګه چاله ورکوي. تاسو ته پته شته نو یو استچوله 4-5 بوجای ولیږي، ډي سي پي صاحب له ولیږي، ډایرکټر صاحب له ولیږي، زکات په داسې خلکو تقسیموي. تاسو شته ګورئ، ما ته معلوم دی خپله. وآتوا الزکاة ثم تولیتم، بیا تاسو وګرځېدئ الا قلیلا منکم وانتم معرضون، او تاسو اعراض کوونکي اهل کتاب وته. بس دوره به بوس کوه. وإذ أخذنا، الله یاد کوي هغه ټیم چې واغسته موږ میثاق وعده د بني اسرائیل نه، لا تعبدون چې عبادت به نه کوئ الا الله مگر د یو الله تعالی، وبالوالدین او مور او پلار سره احسان به کوئ، وذی القربى. خو زه یو خبره کوم مختصر انداز کې. ګوره داسې چل دی که نه، باید اولاد له پکار دي چې دی به د مور او پلار قدر کوي، ټیک ده که نه؟ خو بیا مور او پلار له هغه زمونږ یو مولوي صاحب و، نو هغه دغسې د پلار دغه مسلې بیانولې که نه، بار ورته یو سوچ زمیندار و، وایي دی د خپل پلار خبرې کوي، وایي د ده پلار له خو موږ هم قدر کوو. او بیا یې د خپل پلار دوی واغسته نوم نه علمه، وایي ده ته د داسې پلار میلاو شوی نو بیا به ورته ما ویلو چې ده وله قدر کړو. نو مسله دا ده چې د پلار حق ډیر دی، خو باید چې مور او پلار چې کم دی که نه، هغه هم د ټیلیفون بوت کیني، هغه هم د ATM مشین نی چې کارډ دی ورته دننه کړی نی څو پورې نو دو پورې هغه خبره راوباسي نه، هغه هم باید په کار دی. نو علما لیکي بعضې ټایم داسې چل کېږي، یو غاړې ته د اولاد حقوق راشي، بل غاړې ته د مور او پلار حق راشي. شریعت ګوره دا نه وایي چې ته اولاد د دې د حقوق استیصال وکړه،
ته د ښځې د حقوق استیصال وکړه نه د ښځې خپل ځای باندې حق دی د اولاد په خپل ځای باندې حق دی د مور او پلار په خپل ځای باندې حق دی که چرې اوس مثلا ستا د اولاد تربیت د هغې خیال ساتل دا په تا واجب فرض دي علماو قاعده لیکلې ده که مور او پلار د فرض او د واجب څیزونو نه منې کوي په هغې کې به د مور او پلار خبره نه منې ولې لا طاعة المخلوق فی معصیة الخالق چې کوم څیزونه په تا فرض او واجب دي هغې به الله تپوس کوي په دې کې به د هېڅ چا نه منې یو چې دی نو سنت دي مور د پلار د دا سنت اعمال پرېږده نو کله ولا منه او کله ولا مه منه یو مستحب عمل دی مستحب عمل ته کې مور او پلار ته وایي مه کوه نو نه به کې ته اوس درس نه راځې او تا مخکې نه درس ویلی دی تا ته فرض مسائل هر څه معلوم دي فرض علم نه حاصلې هسې د ثواب په نیت راځې مور به ته وایي مه ځه تا وابین نه پیل کې مور ته وایي مه کوه ته جماعت کې ځې وخت لګې مور پلار ته وایي مه کوه اوس دا ټول څیزونه مستحب اعمال دي د مستحب اعمالو کې به د مور پلار خبره منې او په سنتو کې به کله منې او کله به نه منې او په فرض واجب کې به ولاړو منې نه ٹھیک ته کنه دا اصول دي نو مور او پلار هغوی به هم د حدودو خیال ساتي ښه وبالوالدین احسانا وذي القربى رشته داران والیتام یتیمانان والمساکین او مسکینان وقولوا للناس او وایي خلکو ته حسنا خبره واقیموا الصلاة مز قائم کوي وآتوا الزکاة او زکات ورکوي ثم تولیتم بیا وګرځئ تاسو الا قلیلا منکم مگر نه لږ د تاسو نه وانتم حال دا تاسو موردون اعراض کوونکي وي الحمدلله رب العالمین کریم خدای ته زموږ نه راضي شي الله زموږ په حال خدای تقصیرات هم معاف کړي الله کامل ایمان هم نصیب کړي کامل رضا هم نصیب کړي الله خپل قربت او معرفت راکړي الله زموږ د درس دا څومره ملګري دي څومره شرکا دي الله ټولو د دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي څومره منشران دي خدای تقصیرات معاف کړي څومره ځوانان وروڼه دي ځوانۍ کې دین دپاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکبازې ولري الله زموږ د ټولو خپل قربت او معرفت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین